السلام علیکم. نن موږ خبره کوو د یو داسې غلطۍ باره کې چې هغه په موږ کې اکثر خلک کوي. بعضې تحریرونه دا چا لیکلي وي په آخر کې لیکلی وي انشاءالله، یا چا څه خبره کړې وي په آخر کې لیکلی وي انشاءالله. نو اوس د انشاءالله د لیکلو صحیح طریقه کوم یوه ده؟ بعضې خلک انشاءالله داسې لیکي، نو دا خو صحیح راځي، ځکه دا ان په دې کې شرطیه دی، شاء فعل دی او لفظ الله د دې فاعل دی. د دې معنی راځي اگر الله نه چاهه، که چېرې الله پاک وغوښتل. خو بعضې ملګري داسې کار کوي چې دا انشاءالله ان او شاء دا یو ځای لیکي. نو چې کله په عربی زبان کې ان او شاء دا یو ځای ولیکلی شي او انشاء، نو د دې معنی راځي پیدا کرنا، پیدا کول. او دا لفظ الله د دې سره راغلی، چونکې اوس په عربی زبان کې د دې د سره ترکیب جوړیږي نه، او د کومې جملې چې ترکیب نه جوړیږي نو د هغې معنی نه راځي. لهذا د انشاءالله کوم چې ان او شاء یو ځای لیکلی کېږي د دې د سره څه معنی راځي نه په عربی زبان کې. نو لهذا بعضې ملګري دا غلطۍ کوي په نادانۍ کې، پته ورته نه وي، نو په دې کې احتیاط کوه. او انشاءالله د لیکلو صحیح طریقه دا ده، په ویلو کې خو دواړه یو شان دي، دواړه انشاءالله ویلی کېږي، لیکن په لیکلو کې اکثر ملګري غلطي کوي، نو د دې غلطۍ نه ځان بچ وساتو. والسلام.